توقف على شروط مسائل. موس علامه صاحب وایي چې مقدمه دوه قسمه ده، یو مقدمه العلم یو مقدمه الكتاب. یو خو د علم مقدمه ده، علم کلی ده، لکه علم مسائل ته وایي چې هر کتاب دي، نو مقدمه یې کلی ده. ایو مقدمه الكتاب ده، کتاب خو جزئی ده، دا خاص کتاب، دا مقدمه هم جزئی ده، خاص کتاب سره تعلق. نو دو مقدمه بیانې، یو مقدمه العلم، علم کلی ده، نو مقدمه یې کلی ده، ځکه علم نفس مسائل ته وایي چې هر څه کوي، چې هر کتاب شي، لکه نحو مسلې دي، اوس که کافیه کې که جامع، نو چې علم کلی خو مقدمه یې کلی ده، لکه اوس پتا ته مخترع. ایو مقدمه الكتاب، کتاب خو جزئی ده کنه، خاص یو کتاب ته وایي، مسلمانی جزئی ده، دا ټوله یوه مسلمانی. نو مقدمه الكتاب چې ده دا جزئی ده. وزه مقدمه العلم مفهوم بیانوي، ادي مقدمه الكتاب مفهوم بیانوي، یعنی تعریفات کې، او تعریف خو مفهوم ته وایي، ځین چې کنه داخله تعبیر کې ځین چې یو شی خدا مفهومي. نو مقدمه العلم مفهوم بیانوي، تعریف کې، مقدمه الكتاب مفهوم بیانوي، تعریف کې. مفهومات منځ کې تباین حقیقي ده، یعنی تعریفات منځ کې تباین ده. ځکه مقدمه العلم تعریف داسې بیانوي، ما يتوقف على شروط مسائل، دا مفهوم ده. ما یو امور توایي ذهن چې يتوقف على شروط مسائل، چې دې باندې موقوفه شروع په مسائل او علم چې دغه امور توایي مقدمه العلم دغه مفهومات ده، چې یو مفهوم د تعریف ته، ایو مفهوم د موضوع ده. مفهوم د تعریف لکه مثلا حالت کانیه فی المنطق شي، یا دلته د علم بلاغت کې یو علم ته وایي چې دې سره اعجاز د قرآن معلومیږي، مثال طور دا تعریف او مفهوم سره. اول مفهوم د موضوع، لکه ته وایي دا موضوع ده، دا یو مفهوم سره فصاحت بلاغت موضوع ده. اول مفهوم د غرض، چې دا یې غرض ده، چې تاسو د قرآن اعجاز معلوم شي. نو دا درې مفهومات څه دي؟ دا مفهومات مقدمه العلم ده، شروع په علم کې یعنی مسائلو کې، چې کیا دا په دې دریو خبرو موقوف دي، په دې دریو مفهوماتو باندې، چې یو مفهوم د تعریف ته، چې تعریف ته وکړي، چې مثلا علم بلاغت چاته وایي، چې دې سره داسې امور پیژندل شي چې انسان سره بلیغ ګرځي، او غلطیانه سره بچ کېږي په بلاغت کې، یعنې دا یو مفهوم شي. موضوع مفهوم چې دا یې موضوع ده، غرض مفهوم چې دغه یې غرض ده. دا درې مفهوماتو ته مقدمه العلم وایي، دا یې مفهوم بیان. دا مقدمه العلم څه معنی ده؟ دا مقدمه العلم دا معنی ده چې دا علم پر مقدمه دی وجودا نه عدما، وجودا مقدمه دی خو عدما نه دی. یعنی که دا درې شیان ته وپېژنده، چې مفهوم دی تعریف ته، مفهوم دی موضوع ده چې دا موضوع ده، او دا بل مفهوم چې دا غرض ده،
بتا ته شروع په مسائلو کې په علم کې جایز اصله نو اذا وجد العلت فوجد المعلول علت چې موجودی معلول موجودی نو معلول وجوداً مرتب په علت باندې نو دلته توقف وجودی مراد ده چې دا درې شان پیژنې له مفهومات تعریف موضوع غرض نو دا درې وړ امور چې پیژنې نو دا علت تام سه وجوداً لپاره د شروع فی العلم نتا شروع فی العلم جائز ده کما شروع علی وجه البصیرة الکامله شروع دی جائز ده ځکه تعریف سره جهالت ختم شي بصیرت ورته د تسترګور سره یک موضوع دی پیژنه نو د مسلو یو جز دی پیژنه غرض دی پیژنه نو خوشحال سره نو شوق ته زیات نو سترګور سره کامل دا درې شان دي چې پیژنه کنه دا موقوف علیه شروع فی العلم پر وجوداً موقوف علیه یعنی وجود علت تام سے لپاره د شروع کولو هغه شروع چې په وجه د بصیرت کامله سره نو تعریف سره جهالت څخه ختم څه خشوع رااله چې موضوع د معلومه کړه خو د مسلو یو جز د معلوم کړ چې مبتدا ده نو کمال بس ترګور سره په فن چې غرض د معلوم کو خو شوق تراله نور ترګور سره کمال پیدا نو دا وجودن علت سره لپاره د وجود شروع خو ادم نه د علت لپاره د ادم د شروع دا څنګه چې کدا درې تا نه ده د شروع علی وجه البصیرة الکامله جایز نه بیا به جواز کوي تا دا درې شان نه دي چې مفهوم د تعریف تا مفهوم د موضوع دا چې دا موضوع ده مفهوم د غرض چې دا غیر غرض ده دا درې مفهومات تا نه دي نو ادم سره ادم د شروع نه راځي تاسو چې دا درې د نه اوس په شروع ته جایز نه شروع به بیا جایز دی ولې ځکه تعریف ستانه د خو د فن تصور ته تاسو دی چا ترتیبی چې دا بلاغت تصور د فن دراله کوي نو شروع جایز اصله دو درې مسلې ساتره وشولې سترګور سره کینه سترګورم سره او سره خوشحال سره چې د دې مسلې دې ځکه نو بیا هم شروع راوځي البصیرة الکامله خو بیا رااله التعریف دې نه دا موضوع دې نه دا غرض دې نه ولې تا تصور دې فن حاصل چا ترتیل چې دا بلاغت بس نو تصور رااله تعریف دې نه راکړي د دې مسلې تر وشولې فن والے چې د دې مسلې تر وشولې سترګور سره کنه او خوشحالم سره نو ګوره بیا هم شروع علی وجه البصیرة الکامله رااله سره چې دا درې امور نشته نو دا درې امور وجوداً علت دي نه عدماً حالانکه قانون په علت تام کې دا ده چې وجود علت لپاره د وجود المعلول عدم علت لپاره د عدم المعلول دلته داسې نه ده نفته وجود علت لپاره د وجود دي شروع کتاری موضوع غرض د زید مفهومات په شروع کې علی وجه البصیرة الکامله وجوداً ترتیب ده و عدم نه د علت لپاره د عدم د معلول چې دا د نه د به شروع جایز نه بیا به جایز نه کړي نور افراد ستکل تصور د فنو کا مسلې چې بس دکې بس استاد بیا شروع جایز علی وجه البصیرة الکامله دا خو مفهوم څه اما مفهوم دا تعریف د مقدمه علم څه تعریف د مقدمه الكتاب څه ده طائفه من کلامي یو ډله ده د کلام کلام متبادل کلام لفظي ده ان الفاظ چې مصنف مقصد کې امام المقصود مقصد نه مقصد ولې مقصد کې لارتباطین له بها ځکه چې دا مقصود چې هغه سره مقدمه دې ربطي مقصد سره و انتفاع بها فيه ادا مقدمه نفع ورته په مقصد بس صرف دوره کړي موقوف علی نه دا مفهوم مقدمه الكتاب څخه طائفه من الكلام چې کلام لفظي ده الفاظ چې مخکې کې ماتین مقصد نه مقصد لارتباطین له بها ونفعها فيه وانتفاع بها فيه
ځکه د مقصد ربطي مقدمه سره و انتفاعین بعافیه دا مقدمه نافی په مقصد لکه دغه د اوس څه شی دی دلته په دې کتاب کې فصاحت معنا ده بلاغت معنا ده د دې اقسام دي دو منځ نسبت ده بس دا علم معنی زده کول بیان زده کول بدیع زده کول مزک شي چې زده دا خو تعریفات نه لیکل نو تعریف څنګه موضوع ده نه غرض خو فصاحت معنا دې ذکر بلاغت معنا دې ذکر اقسام دې ذکر دو منځ نسبت بیان څه علم معنی بلاغت دې ذکر دي تعریفات بس اوس دا یو طائفه من الكلام یا درس لا چې دا هو نو بس مقصد چې به بیداری مقصد ته فائدہ رسي دا مفهوم د مقدمه الكتاب نو مفهومات کې ګوره تباین راغلی لکه یو ما توقف علیه مفهوم تعریف ذات ابل طائفه من الكلام قدمه تمام المقصود چې مقصد نه مخکي یو مقصد سره راوځي مقصد کې نه فوت بس دوره کړل نو یو تعریف بل تعریف نو تعریفات کې تباین حقيقي راغلی اوس مقصد تراشه مقصد ته چې وګورئ لنډه طریقې مقصد معنا وجود فی الخارج لمقدمه العلم وجود فی الخارج څه شای ما توقف علیه مفهوم څه تعریف دی خارجي وجود څه ده خارجي وجود دا تعریف یو موضوع غرض دا خارجي وجود دغه ده اذا وجد فوجد چې وخت چې دا خارجي وجود څه نو دا درې مفهومات دي ځکه دا د علم مقدمه د علم مفهومات دي مسائل ته وایي کنه مسائل مفهومات دي په ذهن کې خلی چې نه نو علم مسائل وکړي عام مفهومات او مقدمه د درې مفهومات دي تعریف موضوع غرض د مفهومات چې تاسو په ذهن کې پراته دي چې تعریف دا د آلت مثال علم معنی دا تعریف موضوع دغه دا غرض دا درې مفهومات مقدمه العلم سو دا مفهومات ځکه هغه چې موقوف ته په علم عام مفهومات یا مسائل دي مسائل نه مگر مفهومات په ذهن کې دا خو درې مفهومات هم مقدمه الكتاب جو طائفه من الكلام دا خو کلام لفظي و ډاله و چې کلام لفظي و ډاله چې مقصد ته فائدہ ورکړي نو اوس څه شي چې هر څوک خو چې فائدہ راځي مقصد کله تعریف موضوع غرض الفاظي خو بیا دې ته دا ویل چې طائفه من الكلام دا کلام اللفظي و ډاله ده تعریف موضوع غرض الفاظ څه دي دا مقصد ته فائدہ راځي خو الفاظ دي یا نور الفاظ مثال فصاحت بلاغت الفاظ لکه شنتو اقسامی خدا مقصد ته فائدہ رسي دوړو چې ډېر لري واله چې مقدمه العلم مفهومات سره درې ځکه علم مفهومات او مسائل نو مقدمه به مفهومات په ذهن کې چې هغه تعریف ته ادا موضوع او دا غرض دا مفهومات نو دا هم مفهومات له مقدمه العلم خارجي وجود دغه چې تعریف موضوع غرض مفهومات دي مقدمه الكتاب طائفه من الكلام دا کلام الفاظ دي مفهومات له سره دي چې مقصد ته فائدہ رسي چې چا الفاظي خو چې فائدہ رسي که تعریف موضوع غرض الفاظي که نور الفاظي چې الفاظي چې مقصد ته فائدہ رسي نو آی الفاظ مفهومات فبينهما تباين لا تباين څه ځکه مقدمه العلم مفهومات له درې تعریف موضوع غرض د مفهومات چې تاسو ذهن کې مقدمه الكتاب الفاظ دي د تعریف موضوع غرض الفاظ وایي که نور الفاظ وایي نو الفاظ مفهومات نو مفهومات او الفاظ کو تباین کې کیږي بیا تباین څه نو ګره تعریفات چې تباین او خارجي وجود په اعتبار بیا تباین راځي آی الفاظ یا مفهومات اکدا سے او کې چې مقدمه الكتاب کلام ته وایي طائفه من الكلام خو کلام عام کې لفظي کنه نفسي وي نفسي معنا نفس بمعنى وجود الشيء كلام كلفظي يعني خليج اكا كلام نفسي بمعنى وجود الشيء يعني وجود دي كلامي خليج نه دا بیا معناګانې دي
معناګانې چې ځین چې دا کلام نفسي ده، یعنی دا کلام ده بمعنى وجود شه، دا وجود ده اصلي چې نه ده. نو چې کلام عام کې مقدمه الکتاب کې لفظي کا نفسي وي، نو نفسي کلام خو معنا ته وایي کنه، بمعنى وجود الكلام من غیر التلفظ، چې وجود یې تلفظ دې ژغ د خلی چې نه کړی، دغه اوس کلام نفسي معناګانې دي. بیا اوس په دې تقدیر دومره چې عموم خصوص مطلق ده، ځکه مقدمه العلم خو مفهومات وکنه، خو مخکې ویل چې علم مسائل دي مفهومات دي، نو هغه مقدمه چې ده چې تعریف موضوع غرض دي، عام مفهومات دي. دغه مفهومات چې دي تعریف موضوع غرض په ذهن کې دا مقدمه العلم ده، یعنی چې معنا موقوف علی د شروع پر وجود په اعتبار. هم مقدمه الكتاب ته طائفه من الكلام، دله د کلام ده، کلفظي کا نفسي. څنګه ډاله د کلام ده چې مقصد ته فائدہ رسي کړي بس، نو اوس ته کلام نفسي واخله، او کلام نفسي خو بیا معناګانې دي. نو مقدمه العلم معناګانې دي دا درې، تعریف موضوع غرض ولې معناګانې شي دي ځین څه درځي کنه، تعریف ذهن کې موضوع دا غرض دا معناګانې په ذهن. دا مقدمه العلم وکړه. هم مقدمه الكتاب هم کلام سے نفسي، نفسي خو بیا معنا ده چې مقصد ته فائدہ ورکړي. نو دغه مقدمه العلم په خپل مقدمه الكتاب هم سره مقدمه العلم سره د درې مفهومات، تعریف غرض موضوع چې کوم موقوف علی دي کنه، ځکه مخکې مو ویل هم مقدمه الكتاب هم دي دا څنګه چې کوم مقصد ته فائدہ رسي کنه، دا درې مفهومات. نو چې مقدمه العلم سره د درې مفهومات، نو دا په خپل مقدمه الكتاب چې کوم مقصد ته فائدہ ورسوي. او مقدمه الكتاب بیا مقدمه العلم بنئ څنګه، لکه مقدمه الكتاب کلام نفسي واخلې معناګانې واخلې، خو دا تعریف موضوع غرض ول معناګانې نه، نورې معناګانې لکه فصاحت معنا، بلاغت معنا، دو اقسام، علم معنی معنی، دا معناګانې. نو چې دا معناګانې واخلې نو ټیک ته مقدمه الكتاب هم کلام نفسي دا معنا ده، خو تعریف موضوع غرض خو نه دي کنه، بیا تباین ده، یعنی بیا دی وخت مقدمه الكتاب را مقدمه العلم نه راځي. نو هر مقدمه العلم مقدمه الكتاب ده، ځکه دا درې مفهومات لکه موقوف علی دي، خو مقصد ته فائدہ رسي کنه چې کلام نفسي واخلي مقدمه الكتاب. نو دا مقدمه العلم مقدمه الكتاب دواړه سره، او مقدمه الكتاب بیا علم بنئ، لکه فصاحت مفهوم، بلاغت مفهوم، دا خو مقصد ته فائدہ رسي. نو مقدمه الكتاب سره مفهومات دي، خو علم هونه لکنه مقدمه العلم تعریف موضوع غرض وي، دا فصاحت ته بلاغت ته معناګان ته خو نه وایي. نو دوه مسکې مخصوص مطلق اوس. نو دا خبره وکړه چې مقدمه دوه ته بیانې، مقدمه العلم مقدمه الكتاب. مقدمه العلم مفهوم ته بیانې، تعریف خو ذهن کې کنه، خلق تعبیر کوي، تعریف چې جنس فصل سره وي دا ټول ذهن مفهومات. هم مقدمه الكتاب مفهوم بیانې یعنی تعریف، هم تعریفات کې تباین ده. څنګه بیانې مقدمه العلم چاته وي ما توقف علی شروع مسائل، یو مفهومات ته وایي چې شروع په علم کې په موقوف وي، چې هغه مفهوم ده هدا موضوع غایره، دا تعریف ته دا موجوده ده قرار. فزای مقدمه العلم تعریف څه، هم مقدمه الكتاب څه تعریف ته طائفه من الكلام، دا خو ډله د کلام د چې مقصد نه مخکې چې مقصد ته فائدہ ورکړي. نو جان ته تعریف نو تعریفاتو کې تباین حقیقي سره دا یو فائدہ. اوس خارجي وجود باندې باسه، خارج چې مقدمه العلم چاته وي دا تعریف موضوع غرض د مفهومات ته وایي چې په ذهن کې دی وي. دا ولې موږ وايي مفهومات ته وایي چې په ذهن کې دي، ځکه علم مسلې دي کنه ذهن کې دي، هم مقدمه یې هغه په ذهن کې چې تعریف موضوع غرض د مفهومات دي، دا تعریف ته دا موضوع ده دا غرض ده. دا په ذهن کې مفهومات دا مقدمه العلم ده، دا موقوف علی دي په معنا د اذا وجد فوجد، یعنی دا درې شان موقوف علی وجودن دي نه عدمن. کدا درې مفهومات به شروع وي، کومه شروع علی وجه البصیرة الکامله، ځکه چې تعریف ته ځي په جهالت باندې شروع رااله، چې موضوع دې ځي په مسلو یو جز دې ځکه مبتدا د سترګور سره
چې غرض دې ځکه نو خوشحال کړې نو نورم سترګه ورسي نو دا درې مفهومات دي دا موقوف علیه دي به معنا اذا وجد فوجد یعنی دا موقوف علیه دي وجودن چې دو وجود وی به شروع موجود وی الی وجه البصیرة الکامله نه عدمان دا څنګه چې دو نه به شروع نه دو دنیا شروع دي دا څنګه تا فن تصور وکړه چې په توې چې دا بلاغت تعریف نه نه تصور دی وکړه چا ترڅوي نو شروع ځای ده جهالت ختم په دغه مسلې د ورچې ځکه مسترګوار سره خوشاله مسلې نو ګوره دا شروع لا وجه البصیرة الکامله را لکه تاری موضوع غرض دې نه دي ذکرې نو معلومه شو چې ادمان دانه موقوف لري چې دانی به شروع نه بلکې دا دنیا شروع به علی وجه البصیرة الکامله په نور شان به شروع حاصله دا مفهوم څه دا خارجي وجود څه دا تاری موضوع غرض د مفهومات ادي مقدمه الكتاب خارجي وجود څه ده طائفه من الكلام كلام توای الفاظ الارتباط فيها الارتباط له بها لمقصد رب کی دې مقدمه سره وانتفاعين بها فيه هذا مقدمه نفور کې دې مقصد چوکي د الفاظ چار چوکي چې مقصد ته فائدہ ورته نو فصاحت بلاغت دا فائدہ ورته اقسام د فصاحت په دا فائدہ ورته علم معنی دا تعریفونه دا فائدہ ورته نسبتونه بیان کې فصاحت بلاغت دا فائدہ ورته هنا دا ټول الفاظ دي دا مقدمه الكتاب یا دا تحریم موضوع غرض الفاظ په دا فائدہ ورته دا مقدمه الكتاب دا ټول مقدمه الكتاب اوس چې دا څه په بیان او تباین خارجي وجود کې تباین ده ځکه مقدمه العلم هغه درې مفهومات دي چې تحریم موضوع غرض دا مفهومات معناګانې ځکه علم مسائل دي مفهومات کړي مقدمه درې مفهومات دا خو درې مفهومات کې تزین دي مقدمه العلم په اثبات وجود سره او مقدمه الكتاب په طائفه من الكلام الفاظ توي نو چې الفاظ چې درې مفهومات دي چې تباین حقيقي ده الفاظ مفهوم ته تباین بیا په اثبات وجود خارجي سره تباین پکې راځي ها کدا څه وکي چې دا کلام په مقدمه الكتاب کې چې راغلی دا کلام لفظي نفسي دواړو ته ورول کلام لفظي الفاظ توي كلام نفسي منه بمعنى وجود الكلام وذات الكلام ذات الكلام من غير التلفظ فخلي نه وای دا معنا ته وای کنه بیا مقدمه الكتاب الفاظ تور لا معنی تور اوس مقدمه الكتاب معنی وا یعنی کلام نفسي وا چې واس مقصد ته فائدہ راځي هغه درک بیا مقدمه العلم هما درې مفهوماتو تاری موضوع غرض ادم مفهومات دي یعنی دام کلام نفسي منه واخده چې نفسي ونواله خو چې مقصد ته فائدہ راسي بس دا مقدمه الكتاب ده اوس اخو دا هم کې راځي دا تاری موضوع غرض مفهومات دي دا لکه مقدمه العلم کتاب هم ده دا مقصد ته هم فائدہ ورکوي نو دومره چې نو چې مقدمه العلم ده نو کتاب هم سره دا درې مفهومات موقوف علیهم دي دا درې مفهومات مقدمه الكتاب ده کلام نفسي ده مقصد ته فائدہ راسي نو مقدمه الكم مقدمه العلم ده هغه کتاب څه کتاب به علم بني لکه فصاحت بلاغت دا معناګانې دا اوس مقدمه الكتاب دا مفهومات دا معناګانې مقصد ته فائدہ رسي ټیک ده خو مقدمه العلم خو نه ده کنه ځکه فصاحت بلاغت معنی بیانول دا مقدمه العلم نه ده مقدمه العلم هو تعلیم موضوع غرض نو هر مقدمه العلم مقدمه الكتاب مقدمه الكتاب څه نه مقدمه العلم چې دا فصاحت بلاغت معنی دا مقدمه الكتاب دا مقصد ته فائدہ شي خو علم غونه ده کنه چې تعلیم موضوع غرض مفهومات ته مقدمه العلم دا ته نه وایي فبينهما عموم وخصوص مطلق دغه د مقدمه الكتاب څه بیانې چې مقصد ته فائدہ فصاحت بیانې دغه ده او بلاغت بیانې اقسام ته بیانې علم معنی تعریف کوي بیان تعریف کوي بدیع تعریف کوي مزه مقدمه الكتاب دغه ده داسې په دې کتاب یعنی مسلمانی کې دا وایي تفتازانی چې دا دوه مقدمه مات ویل دا صرف مات ته ویل چې چانه به تا دا تکلیف نه اورېدل چې یو مقدمه العلم دا یو مقدمه الكتاب ده دا فرق چې مات ته وکړ مما خفي على كثير من الناس هغه خلکو باندې پټ ده په دې فرق باندې نه پیاږي ډېر خلک دا وایي تفتازانی څه وایي ا دې سره یو مشهور اعتراض کړ چې د تونه خو وایي
اما المقدمه ففي مبادئ التي يجب تقديمها. مقدمه چې دا په مبادئو کې د مبادئ څخه تاریخ موضوع غواړي. مقدمه په مبادئو کې ده، مبادئ باندې موقوف علی یعنی تاریخ موضوع غواړي. نو سوال کوي چې مقدمه مبادئ هو یو شی، دا مبادئ تاریخ موضوع غواړي، دا مقدمه د خپل دا خو ظرفیت کې سره نفسي ده. دغه مبادئ مقدمه ده، ظرف هم ده، مظروف هم ده، چې مقدمه ده په دغه کې کړه، دا خپل مقدمه ظرفیت کې سره نفسي له او طالبات. جواب دا څنګه ده؟ یو مقدمه الكتاب دا یو علم ظرفیت کې سره نفسي نه ده. څنګه؟ اما المقدمه هر چې الفاظ دي مقدمه، هر چې الفاظ دي مقدمه، یعنی دا مقدمه الكتاب کې ففي مبادئ التي دا په موقوف علیو کې ده، په مفهوماتو کې ده چې مفهوم د تاریخ دا، مفهوم د موضوع دا، مفهوم د غرض دا مقدمه العلم ده. نو مقدمه الكتاب هغه الفاظ د مقدمه چې دا الفاظ د تاریخ موضوع دا مظروف دا په مبادئو کې ده، یعنی په موقوف علیو کې ده، په مفهوم د تاریخ، په مفهوم د موضوع، په مفهوم د غرض کې چې دا تاریخ دا، دا موضوع دا، دا غرض چې تاسو په ذهن کې دا مسئله نظام مقدمه العلم. نو لازم څه ظرفیت کې مقدمه العلم لمقدمه الكتاب، ځکه مقدمه العلم کلی ده او مقدمه الكتاب جزئی ده. همیشه کلی ظرف دی جزئی، ځکه کلی کې تعمیم. مقدمه الكتاب خو جزئی ده کنه، هغه الفاظ ته وایي چې کتاب کې لیکلي خاص یو کتاب سره تعلق لري، لکه دا فساد طبرات بس مسلمان سره تعلق لري، بس صرف دا ده. هم مقدمه العلم خو کلی ده، هغه جزئی نه ده، ځکه هغه د علم مقدمه ده، علم کلی ده بیا، نو مقدمه یې کلی ده. مطلق مفهوم د تاریخ موضوع غرض ته وایي، خاص ته نه وایي. مطلق مفهوم د تاریخ موضوع غرض ته وایي مقدمه العلم، علم مسائل ته وایي. مسائل کلی ده، دا مفهومات هم کلی. نو ظرفیت مقدمه العلم راغله لمقدمه الكتاب، دا سے معنی ہے دا ارچ مقدمہ یعنی الفاظ دی مقدمه ففي مبادئ التي دا مبادئ کړي، یعنی په مفهوم د تاریخ موضوع غرض. دا عبارت تو ګورلان یو قال بالاكيد مقدمه العلم یو کیسه دا مفهوم باندې لما یو امور ته وایي يتوقف على شروط مسائل، هغه امور ته اعلان دی ترې کې بیان الحد والموضوع والغايه، لکه مفهوم دی هدا موضوع غايه، دا مفهومات يتوقف على شروط چې باندې موقوفه ده شروع وجودان في مسائل په مسائل د فن، بس موضوع غرض سوي چې شروع په مسائل د فن کې دا ضمیر علم تراجه ده، مسائل د علم دا مفهوم څه کنه او مصداق څه خارجي وجود، دا مفهوم د تاریخ، دا مفهوم د خبرې چې دا موضوع ده، دا غرض ده، دا مفهومات په دې کې دا خارجي وجود څه دا معناګان درې. اوس مقدمه الكتاب تعریف بیانې، ومقدمه الكتاب لطائفه من کلامي، مقدمه الكتاب چې جزئی ده، کتاب جزئی سره تعریف کی لطائفه نیو ډېر ته وایي من کلامي، د کلام د دې هغه نه د طائفه. مقدمه الكتاب لطائفه نیو ډېر ته وایي د کلام د دې ډلې نه. قدمه تمام مقصود چې دا ډله مخکې سوي، یعنی مصنف مخکې کړي، مقصد نه مخکې که کلامي یا مصنف نه مخکې کوي بیا مقدمه نه ده. چې کلام یا فیدام ورکه مصنف مخشی کی لارتباط له بها لوجد ربط دې مقصودنا بها مقدمه سره و انتفاعین بها فيه لوجد نفي دې مقدمه نه فيه په مقصد کې. و دلته ځای طائفه من الكلام الفاظ دي، ظاهر الفاظ دي خلی باندې شوی ويا هاونا لبيان معنى الفصاحه والبلاغه، دغه مقدمه الكتاب دغه ځای ها هنا ځکه وایي چې دلته دا هر څه ته خدا څه نه کوي کافی بخپل مقدمه الكتابی دې څنګه بخپل مقدمه الكتابی هر څه خپل خپلای ویا هاونه دغه ځای په مسلمانی کې چې دا بیان معنی الفصاحت دا بیانول د معنی د فصاحت دي چې فصاحت معنی دا کوي ورسته متن والبلاغت بلاغت معنی کوي من حصار علم البلاغت اتختف معنی الفصاحت بیان د معنی الفصاحت او بیان د انحصار د بلاغت، بیان د بندول د بلاغت په دریو فنو کې علم المعانی، علم معانی والبیان وما الی ذلک، یا دې سره چې مناسبات دي لکه نسبت فصاحت بلاغت پنځه چې دا ټول ورسته خپل راځي. علم معانی چاته وي، بیان چاته وي، فصاحت چاته وي،
ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك خفي دي دا وجه بیانې چې لکه دا مقدمه الكتاب څنګه دي ولا يخفى پټني وجه ارتباط المقاصد توجید ربط مقاصد دا وست مقاصد چې دي دو ربط توجیه پتا پټنه ده بذلك په دې مقدمه سره خو فصاحت بلاغت علم معنی دو سره تعلق تکن دا فائدہ ورکړي کنه تعلق کنه لا يخفى خفين دا وجه توجیه بیانول لارتباط المقاصد چې مقاصد چې دي دا ولسته مسلمانۍ والا دا مربوط دي بذلك دغه مقدمه سره دا فصاحت بیان سره بلاغت بیان سره علم معنی تعریف بیان تعریف والفرق بين مقدمه العلم ومقدمه الكتاب فرق مقدمه العلم ومقدمه الكتاب مما خفي على كثير من الناس دا په ډیرو خلکو پټتا الفصاحت انور کې څه خبر نه وکړي چې مفهوماتو کې دا څه تباین دا خارجي وجود دغه څه دا یا تباین دا یا موصوف مطلق الفصاحت اوس مقدمه الكتاب بیانې کتاب سره تعلق اوس فصاحت لغوي معنی فصاحت لغوي معنی څه ته وایي چې کچھ صفا کې پيونه صاف و نروبا چې کچھ دې ته فصاحت وایي فصاحت اگر رڼا دې سبا مل ته وایي دې سبا مل رڼا چې دې ته فصاحت وایي فصاحت انطلاق فی البیان ته وایي چې بیان دې چالو بیان ته فصاحت وایي نو ګوره لغت کې ډېرې معنی دي لغوي معنی فصاحت ته چې کچھ صاف وباسي پيونه دا فصاحت فصاحه ای خرج هو ته کچھ صاف پيونه فصاحت لغوي معنی ضوء الصبح سبا مل رڼا ته وایي فصاحه یعنی تجلى رڼا متجلى فصاحت انطلاق البیان ته وایي چې چالو بیان کوي و دا درې وړو کې انبا اطلاع ده په ابانه و ظهور باندې دا درې وړه معنی چې موږ وکي هر وکي ظهور پروت ده که سبا مل رڼا ده خو ظهور رااله که کچھ جلا سپوینه خو ظاهر سه که زبا دي چالو سره خو ظهور رااله ځکه چې الفاظ ظاهر سره تاخلینا کامل طریقې سره نو ګوره درې وړو معنو کې معنا دي ظهور پرته ده ځکه دا قدر مشترک بیانې تم بیانی لبانه تو وجود فصاحت کی اخبار ورکی د ابانه نه جدائی نه ابانه معنی جدا جدا بیان و ظهور الظاهر والنا ځکه که هر معنی لغوي کې خو ظهور ابانه جدائی سارنا واضح اصلا جدا اصلا ظهور پکې راغلی کنه زب منطلق اصلا 40 لا بیان چې 40 بیان خو ظهور راځي کنه جدا جدا سیاره کیسه دا چې پيونه چې کچھ جلا کې هم ایبان رااله جدای رااله ظهور رااله دا یو قدر مشترک بیان دا ولی که ترجیح وي من لغوي معنا پر بل نه ست او کچھ جلا څه پيونه دا لغوي معنا ده سارنا 40 لا وا دا لغوي معنا ده زب 40 لا دا لغوي معنا ده اوس یو خو ول نه راځي قدر مشترک یو ده ټولو کې معنا پرته د ایبانه جدایی د ظهور بس خلاص و ذا فصاحت تقسیمی فصاحت فی المفرد تا فصاحت فی الکلام تا فصاحت فی المتکلم تا قاعده دا چې تقسیم په فرض تعریف تا چې شی تعریفو کې لري تقسیمه دا تقسیم په شی حکم لګولي خو چې تعریف کې نه کړه خو شامل مجهول ده او چې تقسیم کې حکم په لګي دا حکم په مجهول ده و طالبات فصاحت تعریف په کار ده د پاسه تقسیم په کار نه ده فصاحت تعریف نه کوي ماتین اشیره په تقسیم شروع ولا چې یو فصاحت فی المفرد یو فی الکلام فی المتکلم نو متری اطلاق کې درکه تعریف کې فصاحت کې نه راکړه تقسیم کې نو لازم چې تقسیم قبل التعریف او طالبات نو دا خو ټیک نه ده دا خو مجهول کې تقسیم حکم دې خو مجهول جواب به داسې وکړي چې اصل کې فصاحت پر یو قدر مشترک نشته دی تعریف لکه فصاحت درې قسمه مفرد ده فصاحت فی الکلام فی المتکلم درې قسمه فصاحت ده نو داسې یو تعریف نشته چې قدر مشترک درې وړو باندې درې وړو چې قدر مشترک نشته چې د فصاحت داسې جامع معنی تعریف وکړي چې مفرد ته ورځي کلام ته ورځي متکلم ته ورځي داسې یو جامع تعریف نشته ځکه ماتین مجبور نه تقسیم شولې کو تعریف نه وکړي هغه تعریف په څنګه اوس معلومه هغه په جمله د اقسام چې راځي کنه هر قسم به ځان ته تعریفي ځکه یو قدر مشترک تعریف ستانه دی لکه مصنف ته کافي چې مستثنا تقسیمي
متصل منقطع ته په پس تعریف دی اول د مستثنا تعریف نه کوي ځکه داسې جامع تعریف دی چې متصل منقطع دواړو ته ورسي هسې به څرنګه کړه مستثنا متصله هغه جنس مستثنا منه نه وي او منقطع خو نه وي خو چې یو یا یو نه وي دې کې قدر مشترک چېرته راتلی شي ځکه مستثنا تعریف نه کوي بلکې تقسیم یې کوي بیا په ضمن د اقسامو کې هر یو قسم جدا جدا تعریف بیانوي دلته هم داسې ده اوس که ته وایې چې ټیک ده خو کم از کم فصاحت خو بیا موږ ته مجهول څه دی د تقسیم جواب دا دی چې نه نه داسې خو نه ده مجهول دومره لغوي معنی خو یې ظاهره ده که ظهور ته وایي او مطلب دا د جدایي ته وایي دا معنی خو یې ظاهره وه دې له وجې نه لغوي معنی یې زده وه خلکو تقسیم ټیک شو اوس تقسیم دا داسې کوي چې فصاحت درې قسمه ده یو فصاحت فی المفرد فصاحت فی المفرد څه معنی یعنی د مفرد صفت ګرځي فصاحت خلق وایي کلمة فصیحة کلمة یعنی مفرد فصیح ده دا ګوره دغه فصاحت د مفرد صفت وګرځېده یو فصاحت فی المفرد تعریف ته کوي یو فصاحت فی الکلام ده یعنی دا فصاحت د کلام صفت هم ګرځي خلق وایي کلام فصیح دا کلام فصیح دا په نثر کې وایي نثر کې کلام اتام ته کلام وایي په شعر کې کلام اتام ته قصیده وایي خلق وایي قصیدة فصیحة دا قصیده دې ته وایي چې ډېر اشعارو باندې مشتمل دي دا قصیده فصیحه ده دا ګوره او وروسته راځي چې یو فصاحت فی المتکلم ده یعنې دا متکلم صفاتونه ګرځي فصاحت فی المتکلم ده یو د متکلم صفاتونه ده خلق وایي کاتب فصیح دا په نثر کې متکلم ته کاتب وایي لکه کاتب یو ټکی لیکي که نه نو دا نثر وال چې نثر باندې غږېږي خو یو ټکی سړی بس ګوشي او چې متکلم شاعري بیا خلک وایي شاعر په نظم کې شاعر فصیح دا شاعر فصیح ده نو ګوره درې قسمه ته بیان لاندې ورته وګوره الفصاحة هي فی الاصل تنبئ دا په لغت کې تنبئ اخبار ورکوي عن الابانة جدایینه والظهور ظاهروالنه ټولو کې دا معنی پرته ده یوسف بن المفرد دا اوس تقسیم کوي په دې باندې موصوف دی مفرد مثل کلمة فصیحة مثل کلمة فصیحة لکه کلمه فصیحه نو کلمې صفت فصاحت راغلی دا یو قسم والکلام کلام صفت ګرځي یعنی یو فصاحت فی الکلام مثل کلام فصیح لکه کلام فصیح ته په نثر کې وقصیدة فصیحة او قصیده فصیحه ده په نظم کې قصیدتون کې دا څه ده دا نقل پاره ده من الوصیة الى الاسمیت قصیدتون قصیده یعنی قصید خو مشتقه معنا ده اوس مشتقه وصفي معنی ضارب ناصر ټول وصفي معنی دي او وصفي معنی خو کلی وي کلی او کلی پر خارج چې وجود نو سبب د افراد نه نو څنګه به توای چې دا قصیده فصیحه دا کلی ده کلی ستنه خارج چې د افراد نه دا څنګه وایي چې دا فصیحه ده فصیحه او پسره چې وای نو قصیده دا مشتق صيغه ده ام مشتقات وصفي معنی دي وصف کلی لکه ظارف کلی ده هر سړي باندې ظارف صادق ته تا ته وایي ما ته وایي بل ته نو قصیده هم کلی ده بیا کلی څنګه فصیحه ګرځي کلی خو ستانه خارج شي او فصاحت خو خارج شي نو دا تی ور سره ځاته ده قصیده تون تیم نقل پاره ده وصیت نه اسمیت تا یعنی قصیده وصفي معنی نه نقل ده تی له وجه اسم وګرځل یو خاص قصیده پر دغه قصیده متنبی والا دال والا قصیده تال تی والا قصیده خاص جزئیات پر نام سلاوس مثلا خارج استکن دال والا قصیده مثلا تی والا را والا دال والا خو جزئیات دي کنه دې پر فصیح صفات قصیده فصیح کله مراد بالكلام ما ليس بكلمتين يهم المركب الاسنادي وغيره فانه قد يكون بيت من القصيده غير مسلم على اسناد يسيح سكوت عليها مع انه يكفي بالفصاحه ففي نظر وذا علامه زوزني او خلخالي دا شارحین دي تلخیص دي دغه جواب را دی وسوال نه په مصنف وارد د سوال په ماتین توای معترض چې ماتین توای چې فصاحت درې قسمه ده یو فصاحت فی المفرد یو فصاحت فی الکلام دوا یو فصاحت فی المتکلم درې نو کلام خو یو مفرد په مقابل کړه کلام خو کلام تام توای کلام تام چاته وای جمله خبریه یا جمله انشائیه چې سکوت پسې
یعنی منفي نسبت تامي. تام نسبت څه ته وایي؟ تام نسبت هغه ته وایي چې جزءان لري مستقل، چې دوه مستقل جزءان لري، یو جز بل نه مستقل بل نه مستقل، بیا ته نسبت تام وایي. تام معنا پوره د په فائدې ورکول دي، ځکه دوه جزء انسان ته فائدہ ورکوي. چې ته مبتدا خبر وایي کلام تام څه، ځکه یو جز مبتدا ده بل خبر ده، نو دا منفي نسبت تام رااله، یعنی داسې نسبت رااله چې دوه جزء لري، هر یو جز مستقل ده بل نه. نو په انشاء کې دا څه دوه جزء لري. اضرب انت کې زید کامن جمله خبريه کې دوه جزء لري مستقل، هر یو بل نه جلا، چې دوه جزء په کلام کې راځي نو مخاطب ته فائدہ ورکوي. هم مرکب ناقص څه ده؟ هغه نسبت ته نسبت تام نه وایي، ځکه دوه جزء نه لري. اگر که ظاهر کې دوی لکه غلام زید، خو فی الواقع دا یو جزء مستقل یا مبتدا د دې خبر. نو متریز وایي چې یو د فساد فی المفرد څلو دا یو، بل فساد فی الکلام که کلام نه متبادل کلام اطلاق په کلام تام کې چې مخاطب ته فائدہ تام رسي، او مخاطب ته پسه فائدہ رسي چې طرفین اجزاء مستقلای. نو کلام ناقص هو وته دا هنو مفرد کله ولی مفرد نه ده، مفرد خو دې ته وایي چې نه مرکب، دا مرکب ا کلام کې نه راځي، ځکه کلام مراد کلام تام څه چې مستمر په نسبت تام باندې چې طرفین اجزاء مستقلای. او مرکب ناقص خو نه مفرد ده نه کلام تام ده. حالانکه اتصاف په فصاحت کې فصاحت ورته وایي، داسې خلک وایي چې مرکب فصیح، دا مرکب فصیح. نو فصاحت په مرکب ناقص کې دا یو قسم وو، په اقسامو کې نه رااله، ځکه نه مفرد کې رااله، ځکه مفرد خو نه وایي، مفرد خو ضد مرکب. ا کلام کې نه رااله، ځکه کلام مراد کلام تام ده، هم متکلم کې خود نه ده داخل. نو دا یو قسم وو د فصاحت، په اقسامو کې نه رااله. نو لازم څه عدم انحصار د مقسم په اقسامو، مقسم په اقسامو کې نه منحصر. یو بل قسم ستاسو د نه ذکر کړه چې فصاحت د مرکب ناقص ده. او زوزنی دو اخل خالد باندې غامر کوسه چې دا خو مصنف اعتراض رااله. نو دو جواب کوشش وکړي، جواب دا کوي خل خالد زوزنی چې لکه ګوره دلته کلام د مفرد په مقابل کې کلام معنا دا ما لا يكون مفردا، چې مفرد نه بس، ځکه د مفرد په مقابل کې ده چې نه مفرد، کدا کلام تام یا کلام ناقص، نو کلام دواړو ته ورغله، کلام تام ته ورغله، کلام ناقص ته ورغله. نو فصاحت چې د کلام ناقص صفت ده، عام دلته ما ذکر کړی په دې کلام کې دا زوزنی خلخالی جواب چې دلته فصاحت چې د مرکب ناقص صفت ده دا په کلام کې داخل ده، د کلام د مفرد ضد ده. نو کلام نه دلته هغه معنا مراد ده چې نفي د مفردی، ای ما لا يكون مفردا، چې مفرد نه وي ته کلام وایي. نو که کلام ناقص مرکب ناقص هو کلام ده، مفرد نه ده کنه. اګه کلام تام هم کلام ده، مفرد نه ده کنه. نو کلام ناقص په کلام کې داخل ده. دا زوجنی د جواب خل خالد. اوس علامه ورته غصه په سی نظر رد پکې ورته وایي د خدای بندگان ماتین پر توجیه کو خدا توجیه کو چې دا خو راضی په نه دا هم دا توجیه وکړه چې دا ما ته پته ده چې دا قبر چې ناراض وي. ولې وای دا خو پته ورته چې کلام اطلاق په کلام ناقص کېږي او عرف ته بلغاو کې یا عرف ته منطقيانو کې یا عرف ته نحویانو کې چې کلام اطلاق په کلام ناقص کېږي خو کنه، حالانکه یو عرف کې کلام اطلاق په کلام ناقص نه کېږي. کلام چې ذکر سي مطلق مراد ته کلام تامي چې اجزاء مستقله لري طرفین، مبتدا خبر مسلم نو کلام اطلاق کلام ناقص کېږي په یو عرف چې تاسو سره کلام ناقص مرکب ناقص په کلام کې داخله او کلام دا څه ترجمه کو چې کلام څه معنا چې مفرد نه، چې مفرد نه. مصطفی استاد ول علامه محمد هاروت صاحب رحمه الله دا خادمي مصنف څه دی استاد دی، ما جامع مبنون استاد نه علامه هاروت صاحب رحمه الله به ما ته دا یاد علماء د خدمت پر د زړل استاد څه زړل عبدالمنان صاحب الله خالد. نو اب ویلا سی ویل علامه هاروت وی تا دا سی ویل چې کلام چاته وایي نو چې
چې مفرد نه نو طالب عام د کلام نه کسی که کلام ثانی چې مفرد نه نو مفرد نه نو دا معنی دی لکه مور بسره چې کلام ناقص ته ورله کلام تام ته ورله کلام هو چې کلام ناقص ته نه وایي دوی رد کړل دا غریبان غلي چې نه زوجنه خلخال چې دا موږ جواب کار نه اوس په علامه اعتراض راغلی چې به څه جواب کې اعتراض هغه څه زور ده ځکه چې کلام ناقص هم فصیح ده انو مفرد کې داخل ده انو کلام کې داخل ده ځکه کلام تام سي او مفرد خو مرکب ته وایي دي زید ده نو مرکب خو مفرد کې رانه لای او متکلم کې نه ده داخل نو یو قسم ستاسو فصاحت په اقسامو کې نشته نو لازم چې ضمن حساب د مقسم په اقسامو کې او طالبات یعنی مقسم پورا اقسامو کې نه رالای ادم انحصار ونه چې مقسم پکا ده چې هر قسم کې دا راځي هلته یو قسم فاتح تفتازانی وایي چې دا څه خبر ده چې دا مرکب ناقص څه ده دته چې فصیح وایي دا فصاحت اطلاق په مرکب ناقص دا دې ذات نه ده دا دې تبع ده یعنی دا د مفرداتو په اعتبار دا مفردات چې دي اجزا غلام زید کې غلام زید نو مرکب ناقص ته چې فصیح وایي نه ورته وایي دې ذات بلکې لاجل المفردات د تفصیح وایي نو دا اطلاق ته فصیح په د باندې بالواسطه ده په واسطه د مفردات سره ده لہذا دا په فصاحت کې مفرد کې داخل ځکه دته چې فصیح وایي د مفردات له وجه ورته وایي فصاحت کې مفرد کې داخل یو طرز جواب ده بل جواب ده بل دا ده چې مرکب ناقص ته دا عین مفرد ته وایي وایي څنګه وایي عین مفرد ته وایي مفرد دې ته وایي چې مثنا جمع نه یو معنی ده بل مفرد دا معنی ده چې کلام نه یعنی کلام تام نه دې ته مفرد وایي بیا ابله معنی ده چې مرکب نه نو ګوره د مفرد درې معنی دي یو مفرد دا معنی چې تثنیه جمع نه یو بل معنی مفرد دا چې مرکب نه مرکب خو ناقص ته وایي تام ته وایي چې مرکب نه یعنی نه تام نه ناقص بلا مفرد ده بل معنی دا ده چې مفرد دې ته وایي چې کلام تام نه عدالت دا معنی مراد ده مفرد دا معنی چې کلام تام نه نو کلام تام نه نو ذلك به مفرد حقیقی یا کوم مرکب ناقصی لازم مرکب ناقص عین مفرد کې داخل نو خروج نه راغلی د بعض اقسام بلکې مقسم په اقسام کې منحصر لا ګورئ یوسف المفرد اوس وتفرق کیله المراد بالكلام ما ليس بكلمه لهم المركب الاسنادي وغيره اوس کیله زوزنی خلق خلیص عبد دي جواب کې ماتین نه چې دا ته فصاحت په مرکب ناقص سره چې فصاحت صفت دا هوته ځکه مفرد کې نه دا کلام کې نه داخل ځکه کلام کو تام ته وایي او مفرد خو دې ته وایي چې مرکب نه نو دا خو مرکب ناقص ته دا خو یو کې نه داخل دا سوال نو د من حساب د مقسم په اقسام کې کیله وذاخل خالد جواب کې چې وایي المراد بالكلام ما ليس بكلمه الکه کلام دلته مفرد مقابل کې دا کلام معنی دا چې کلمه نه یعنی مفرد نه بس تدال بیا مرکب ناقصی وی دی حق مرکب تامی دی نو مرکب ناقص په کلام کې راځي کنه مراد په کلام سره معنی څه کلمه دي چې نه کلمه یوم المرکب الاسنادی چې شامل سي مرکب تام ده مرکب تام الاسنادی اسناد مرکب تام ته وایي اسناد ولې مرکب تام ته وایي ځکه اسناد معنی کېږي اسناد امر مستقل الى امر مستقل چې یو مستقل جو نسبت بل مستقل ته چې طرفین مسند مسند دی وغير مرکب ناقص ته وایي فإنه قد يكون بيت من الكثير وشي تایید پیښه هغه مرکب ناقص څه څنګه راوځي وګوره کله کله بیت کې قصیدې کنه کلام تام نه ناقص هي فصیح فإنه قد يكون بيت من الكثير کله یو بیت قصیدې نه غټ قصیدې نه یو بیت غیر مسلمین علی اسناد نه مسلمین په نسبت تام باندې يصح سکوت علی سکوت په صحیح مع انه يتصل بالفصاحه هي چې دا متصل په فصاحت ده وفيه نظر استاد فزانی رد پکې څنګه رد پکې کله خلخالی ته زوجری ته داسې سو کوي تا خو ته سورګری ماما نه ورغلا تاسو سورګری ماما داسې سو کوي
وای څه ما وکړه وای ګوره کلام چې دی کلام دی عام کړ کلام معنا دادا چې مفرد نه وي کا کلام تامی کا ناقصي نو کلام اطلاق ته مرکب ناقص وکړ دا خو ډېر بد وکړ دا خو نه نحویان ورستا دا خو نه منطقيان ورستا نه دی ولا بلغا ورستا دا کوم معنا واخسته ډېر غلط جواب مو وکړ په فی نظر ان ما يصح دا جواب پس سیده ذلك لو اطلقوا کدو اطلاق کوله على مثل هذا المركب فمثل دې مرکب ناقص انه كلام فصيح دې ته دو کلام وی لا فصيح ولم ينقل عنهم ذلك دا خو دې نه زونه نه کړل چې دو کلام مرکب ناقص ته کلام وایي اوس په تختزانی اعتراض راغلی چې سره بیا څه کې اوس په څه جواب کوي اعتراض په تر باندې پروت ده چې کوم ځوځنی جواب کړو واخ تارت څنګه کلام کې ما داخله مرکب ناقص اوس خو سوال به خود پاتې چې مرکب ناقص هم فصیح ده نو مفرد کې ده نه کلام تام کې ده نه متکلم کې ده دا خو یو کې نه راځي نو زمين حساب د مقسم په اقسام کې راځي نو دا دوه جواب کوي یو جواب دا کوي چې مرکب ناقص چې فصیح وای دا لاجل المفردات د خپل فصاحت ذاتی صفت نه ده دا د مفردات لوجه د تفصیح وای اجزای خو چې مفردات لوجه ته خو مفرد کې داخل ده فتر یو جواب واتصاف بالفصاحه فمركبت متصف فصاحت غدي يجوز ان يكون باعتبار فصاحت المفردات جائز چې دا دی په اعتبار فصاحت مفردات سره د پر ذاتی صفت له مرکب پر مفردات لوجه د تفصیح وای سمجھتا ولا مالا سمجھتا دا ګور اعلی سره بل جواب کوي او دا جواب دا کوي چې دا عین مفرد کې داخل ده عین مفرد نه عبارت ته مرکب ناقص وای څنګه عین مفرد نه وای مفرد څه ده د درې اطلاق دي یو اطلاق ته مفرد دا چې تسنیه جمع نه بل اطلاق دا چې مرکب نه بل اطلاق دا چې کلام تام نه اجل ته د کلام تام په مقابل کې راغلی مفرد کلام دلته مفرد ترجمه دا چې کلام تام نه کلام تام نه نو طالب عام ده که مفرد وي که مرکب ناقص د مرکب ناقص مفرد کې راغلی حالا علاوه ده ان الحق حق ده انه داخل في المفرد دا مرکب ناقص ده په مفرد کې داخل ده ودا څنګه ولانه يقال دا يقال یو تبرګي غونډه لیکل لانه يقال لکه دا تمرګه خلک اخلي څنګه لانه يقال ځکه دا ویل کېږي علامه يقابل المرکبه دا مفرد ویل کېږي علامه په معنی چې مقابل المرکب یو وعلامه يقابل المثنى والمجموع دوا وعلامه يقابل الكلام كلام تام په مقابله کې ومقابلته بالكلام عدالت مفرد مقابله چا سره راغلی کلام سره ها هنا دلته قرینه دا قرینه ده على انه يريد بالمعنى الاخير چې مراد دلته اخیره معنی ده اني ماله سره کلامي چې کلام تام نه ذلك ده مفرد كمركب ناقص ويوسف بن متكلم شاء